خبره به کوو د افغانستان چې کم نوي آیین او قانون مخې ته راغلی دی او په دغه آیین او قانون کې څه مخې ته راغلي دي. په افغانستان کې خو موږ ګورو چې قانون هم د دې په لاس کې دی، آیین هم د دې په لاس کې دی، یعنی مطلب هر څه دې په خپله باندې جوړوي. خلک به بهر بازارونو ته راوته یا به هغې نه داسې څه غلطیانې به وشي نو په هغه ټایم به هغې ته سزا ورکړو. د افغانستان چې کوم ذبیح الله مجاهد دی هغه یو آیین مخې ته راوړی. بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي ولاګ سره زه یم سید کبیر علي شاه. ګرانو کتونکو خبره به کوو د افغانستان چې کوم نوي آیین او قانون مخې ته راغلی دی او په دغه آیین او قانون کې څه مخې ته راغلي دي. د افغانستان چې کوم ذبیح الله مجاهد دی هغه یو آیین مخې ته راوړی دی. مخکې به موږ په افغانستان کې کتل چې خلک به بهر بازارونو ته راوته یا به هغې نه داسې څه غلطیانې به وشي نو په هغه ټایم به هغې ته سزا ورکوله. د هغه چې کوم خلک مطلب پولیس به ولاړو، اوس هغه پولیس ته د شرطې نوم ورکړی دی، کوم چې د سعودي ټکی دی یا د هغه ځای د سعودي چې کوم پولیس دی هغې ته شرطه ویلی کېږي، نو هغه نوم یې په افغانستان کې ورکړی. نو خلکو سوچ ته خو هم دا راځي چې دا یو ښه خبره ده، یو ښه اقدام دی. موږ به کتل چې په افغانستان کې به سریام په بازارونو کې به دی په خلکو باندې چې کوم دی نو لاټي چارج کولو یا به ډنډې به یې روچتې کې یا به کوړې ورکولې. نو هغه سیستم اوس ختم شو. ذبیح الله مجاهد لخوا چې کوم بیانات جاری شوي دي نو په هغې کې ویلی کېږي دا چې دغه کم کسان که دغسې په بازارونو کې یا دغسې مطلب مونږ وایو چې یا اغلا کړي یا څه کړي نو هغه ته به په هغه ټایم سزا نه ورکړلی کېږي، هغه به راوستلی کېږي، هغه به تاڼې ته بوځي، په تاڼه کې به بیا د هغه خلاف چې کوم قانوني کاروی ده هغه به کېږي، د هغې نه پس به چې کوم قانوني کاروی پوه شي، کومه سزا ده نو هغه به هغه ته میلاویږي. خو یو طرف ته مونږ ګورو چې دغه هر څه حکومت هم د دې په لاس کې دی، هر څه دې په لاس کې دي. خو که موږ د پاکستان خبره وکړو نو په پاکستان کې که کله داسې واقعه مخې ته راشي او څوک احتجاج وکړي یا پروټیسټ وکړي د خپل اواز دپاره نو د هغې خبره یا خو پارلیمنټ ته لاړ شي یا اسمبلی ته لاړه شي او په هغې کې چې کوم حکومتي چارواکي دي هغې پې بحث وکړي، په هغې کې بیا هغې باندې ووټینګ وشي. د ووټینګ نه بعد چې کوم دی نو هغې ووایي چې یاره د چا په حق کې مطلب ووټینګ زیات شوي نو د هغې په حق کې فیصله هم مخې ته راشي. خو دلته کې په افغانستان کې خو موږ ګورو چې قانون هم د دې په لاس کې دی، آیین هم د دې په لاس کې دی، یعنی مطلب هر څه دې په خپله باندې جوړوي. یو طرف ته دې پولیس ودروي، بل طرف ته دې دغه فیصلې هم کوي. خو که موږ وګورو نو دغه کوړې به یې چې ورکولې یا دغسې نور قسمه سزاګانې به یې ورکولې سریام هم پاک ټایم باندې نو دا خو هم د دې حکومت اوس هم د دې حکومت دی. اوس که دې دغه فیصله کوي نو فیصله خو ډېره ښه ده، خو بیا دې ته نوم ورکړی شرطه، نو دا هم د خلکو په مغزو کې کیني چې دا هم یو ښه نوم دی او یو ښه لکه مطلب د سعودي په دغه کې چې کوم دی نو استعمالیږي نو خلکو سوچ ته دا راځي چې یاره دا خو ښه خبره ده. خو بل اړخ ته که موږ وګورو د افغانستان لخوا مخکې هم دغسې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خورې شوي دي او په دې باندې هم د افغانستان چې کوم دغه حکومتي خلک دي د هغې بدنامي پرې ډېر زیات کېږي. که دغه فیصله دی مخکې هم کړی وی یا اوس یو کا نو فیصله خو ښه ده، خو دې دپاره چې کوم دی نو اسمبلی پکار ده، پارلیمنټ پکار دی چې په هغې کې پرې خبره وشي او پراپر ترو چینل چې کوم دی نو آیین پکار دی چې په هغې کې دغه خبره وشي، هغې نه بعد دغه شي نه مخې ته راشي. موږ وکتل چې د افغانستان چې کوم خلکو په پاکستان کې هغه هم د دغه شینو له وجې چې کوم دی خپل ملک افغانستان ته نه تلل، هغې به هم دغه ویل چې یاره مونږ هلته کې ځو په بازارونو کې روزګار کوو یا ایجوکیشن کوو یا دغسې نور قسمه مخې ته خبرې وړو یا مطلب یو پینټینګ یو عام شیز دی په هغې باندې هم هغې ته سزا ورکړلی کېږي. نو هغې د دې له وجې د خپل ملک نه چې کوم دی نو انکاري وو او په پاکستان کې په ژوند کولو هغه هم په غلا باندې. کله چې زمونږ افغانانو سره خبرې کېږي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته ولې نه ځئ، هغې هم د دغه پوینټ له وجې چې کوم دی نو هغې ویل چې یاره په افغانستان کې په وړه خبره باندې چې کوم دی خلکو ته سزا ورکړلی کېږي، په وړه خبره باندې چې کوم دی نو خلک هلته کې رسوا کېږي. نو د دې له وجې چې کوم دی نو د پاکستان نه افغانیان چې کوم دی خپل ملک ته نه ځي. خو اوس دغه قانون چې مخې ته راوړو دا یو ښه پراپر خبره ده چې مطلب لکه تاسو یو کس ګرفتار کوئ او هغه هغې نه بعد تاڼې ته لاړ شي، تاڼې نه بعد چې کوم دی په هغې باندې د تاڼې چې کوم کاروی د هغه وشي هغې نه بعد بیا هغې عدالت ته پیش شي. خو آیا په افغانستان کې خو به دې تاڼې ته ځي خو تاڼې نه بعد به دې عدالت چېرته لګوي؟ عدالت خو هم د دې په لاس کې دی.
هر څه قانون د دې په لاس کې نو آیا عدالت ته په دغه قضیې کې به نه ځي که نه هغې دپاره به هم دوی خپله فیصله په خپله باندې کوي که چیرې دوی خپله فیصله په خپله باندې کوي نو بیا خو د دغه آیین جوړولو هم ضرورت نو د دغه تاڼو جوړولو هم ضرورت نو لکه تاڼې ته که کس راولي او هغه بیا عدالت ته نه پیش کیږي نو یعنی مقصد دا دی چې دې سزا هم هغسې برقراره ده خو یو خبره پکې مخې ته راځي چې لکه کم بیا بازارونو کې عمل کولو په هغه ټایم باندې بیا ورته کوتک نیو یا بیا ورله کوړې ورکولې نو د هغې نه بهتره دا ده چې کم تاڼې ته بوځي نو ځه باعزته طریقې سره یې که بوځي نو د خلکو سوچ کې به هم دا راشي چې په افغانستان کې مطلب یعنی امن هم رالو بل دا چې لکه د هغه کم خوف چې د خلکو په مزغو کې دی په افغانستان کې چیرې مطلب یعنی هلته د طالبانو حکومت دی هغې چې کم دی په وړه وړه خبره باندې ټوپک رالي په وړه وړه خبره باندې خلکو له سزاګانې ورکوي نو دغه یو خوف به چې کم دی د خلکو د مزغو نه وځي او خلک به خوشحالی باندې په افغانستان کې روزګار هم کوي خو بیا ذبیح الله مجاهد له دا هم پکار دی چې دغه یو قانون خو چې کم دی مخې ته یې روړو خو په افغانستان کې د داسې قانون مخې ته راوړي چې د افغانستان کم خلک دي هغه په نورو ملکونو کې دي یوازې د پاکستان خبره به نه کوو که بهرني ملکونو کې هم دي نو که هغوی په خوشحالۍ باندې خپل ملک افغانستان ته راشي هلته کې روزګار شروع کړي نو په دې کې هم د افغانستان فایده ده ولې چې خپل ملک افغانستان به آباد شي او دغه افغانستان کې چې کله کاروبار شروع شي روزګار شروع شي او دغه شي نه مخې ته راشي نو د خلکو هغه چې کومه ویره ده ترخه ده نو هغه به د مزغو نه وځي او په خپل افغانستان کې به روزګار شروع کړي دې سره که موږ پکې لږ شانتې د بارډر خبرو کوو نو امکانات دغسې راځي چې ویلی کېږي دا د خلکو لخوا ذرایع مطابق چې لږه موده کې به دغه بارډر هم کلوز شي او دغه بارډر چې کلوز شي نو یقینا چې د افغانستان او د پاکستان چې کوم تجارتي لارې دي هغه به هم کلوز شي او هغې نه پس به چې کوم دی نو تجارت به د افغانستان سره واپس بحال شو د پاکستان سره څه ویډیوګانې موږ په سوشل میډیا باندې ګورو چې د افغانستان لخوا راځي او ویل کېږي دا په هغې کې چې د بارډر له وجې پاکستان ته په کروڑونو په اربونو روپو چې کوم دی نو نقصان دی نو دغه نقصان یوازې پاکستان ته نه بلکې دغه نقصان افغانستان ته هم دی ځکه که دلته بارډر بند دی نو څه داسې شي نه دي چې هغه د پاکستان نه افغانستان ته ځي او څه دغسې شي نه دي چې هغه د افغانستان نه پاکستان ته راځي نو دغه نقصانات د دواړو ملکونو دی نو په کار دغه ده چې دغه بارډر هم کلوز شي او په دې کې دغه چې کوم امدورفت دی د عامو خلکو دپاره یا تجارتي خلکو دپاره نو دا به ډېر زیات مطلب آسان هم شي او د خلکو روزګار به هم کلوز شي که موږ وګورو نو د دغه بارډر له وجې د پاکستان خبره کوو نو نږدې ورسره ترخم سره لنډي کوتل بازار دی هغه هم ډېر زیات متاثر دی داسې په پاکستان کې نور چې کوم مارکیټونه دي هغه هم د روزګار د وجې چې کوم دی نو متاثر دی او په دغه یو دوکان کې که موږ خبرو کوو نو د 300 کسانو روزګار لګېدلي د کوم له وجې چې دغه خلک بېروزګاره دي او دلته کې روزګار نشته دی نو دغسې قسمه چې کوم په پاکستان کې صورتحال دی نو دغسې صورتحال په افغانستان کې هم دی چې بارډر نه اخوا د هغې چې کوم مارکیټونه دي د دغه ځینه به ډېر شي نه تله هلته کې روزګار چې کوم دی ختم شوی دی یعنې مطلب یو ټریله به تله د ټریلې نه به چې کوم سامان کوزېدو هغې سره چې کوم تړلي خلک وو هغه هم بې روزګاره دي ځکه چې ټریلې اوړي نه بارډر بند دی نو د خلکو روزګار بند دی نو په کار ده چې په دې باندې هم غور وشي خو دغه چې کوم نوې او تازه خبرو د ذبیح الله مجاهد لخوا چې مطلب کم کسان په بازار کې نیولې کېږي یا دغسې نور قسمه مطلب څه مخې ته راځي نو هغه ټایم به هغې ته نه سزا ورکړلی کېږي نه به ورته کوړې میلاویږي نه به ورسره بدتمیزي کېږي یو قسمه داسې حرکت به زموږ د پولیس لخوا ورسره نه کېږي چې هغې په هغې باندې مطلب خفه شي یا د خفګان دغه وکړي خو هغې له نوم هم چې کوم دی نو د شرطې نوم یې ورکړو څنګه چې زموږ په پاکستان کې پولیس موږ ورته پولیس وایو هغې هلته پولیس ته شرطې نوم ورکړو باقاعده طور باندې او دغه نوم چې کوم دی نو زه به دا وایم چې د سعودي نه دغه نوم یا خو یې کاپي کو یا پېښه لګېدلی دی دا به ووایو نو دغه نوم یې ورته کېښودلی او الله دې وکړي چې په افغانستان کې نور هم امن راشي او په افغانستان کې د خلکو روزګار هم شروع شي او خلکو ته چې کوم سهولیات دي چې هغه میلو شي خو خصوصا په کار دا ده چې دوی په خپل صحت باندې غور وکړي دوی په خپل تعلیم باندې غور وکړي او دوی په خپل خلکو باندې غور وکړي دغه دریو شینو باندې که غور وکړو نو دې ملک چې کوم دی نو هغه به په ترقۍ باندې مخې او ترقي به هم کوي نو دا زموږ نانی ولاګ تر بل ولاګ پورې مال او زما ټیم لره اجازت د لوی الله په امان